अस्सलाम वालेकुम। زما نوم ډاکټر پیر نعیم اقبال دی او نن زه د خپل یوټیوب چینل نه تاسو سره مخاطب یم. نن چونکې ویډیو ډیره اهم د موسم هم د دې بیماری دی، نو زه نن تاسو ټولو ته ویل غواړم د لوز موشن باره کې. لوز موشن یعنی خېټه خرابېده، الټی یا ورسره وي یا نه وي، د دې په باره کې یو څو ډېرې اهم خبرې تاسو ټولو ته کول غواړم. نو امید لرم چې کله هم ستاسو ماشومانو ته لوز موشن وي نو تاسو به د دې خبرو ضروري خیال کوئ. اولنۍ خبره دا ده چې کله هم لوز موشن شروع شي نو فوراً ORS ورته سٹارټ کوئ. دویمه خبره دا ده چونکې لوز موشن یو داسې مسله ده که دا تاسو ټایملی ټریټ نه کوئ، یعنی د دې چې کوم احتیاطي تدابیر دي هغې باندې عمل ونه کوئ نو ستاسو ماشوم چې دی هغه سیریس کیدی شي، د اوبو کمي دومره راتلی شي چې بېهوشه کیدی شي، یا د هغه په وجود کې څه حصې داسې څه ارګنز داسې دي چې هغه فیل کیدی شي. نو اولنۍ خبره خو تاسو ته ځان پوهه کول پکار دي چې کله په ماشوم کې څه داسې نشانات وي چې هغه تاسو وګورئ او فوراً تاسو هغه ډاکټر ته رسول پکار وي. چې کله هم تاسو خپل ماشوم وکتو او هغه ډېر زیات دستونه کوله یا ډېرې زیاتې الټۍ کولې، د هر خوراک نه پس الټۍ، د هر اوبو څښلو نه پس الټۍ یا دست یې کو، نو داسې ټایم کې لیټ کوئ مه، فوراً د خپل چلډرن سپیشلیسټ سره رابطه کوئ. دویمه خبره دا ده چې د ماشوم کمې سترګې دي هغه ګورئ. خو فرض کا د سترګې د هغوی د سترګو د لاندې زګینه او د ټوټل تاسو ته به پته لګي چې هغه داسې ورپرېوځي، نو دا هم ډېر خطرناک ساین دی. دې ټایم کې خپل ډاکټر سره لازمي مشوره کوئ. دریمه خبره دا ده که فرض که ستاسو د ماشوم چې کم چوټه پیشاب دی یعنی یورین دی که هغه کم شي د خپل مقدار نه او یورین کم پاس کیږي نو بیا هم تاسو ته فوراً خپل ډاکټر سره کنټیکټ پکار دی. څلورم نمبر پوینټ دا دی که ستاسو ماشوم داسې وي چې بالکل بېجانه وي او داسې حالي وي چې هغه کې انرژي نه وي، یو ځای کې پروت وي، لیتارجیک وي. لیتارجیک مینز داسې هغه نیمه بېهوشي چې څه ته وایي د هغې کنډیشن ته ورسي نو تاسو ته فوراً خپل ډاکټر سره کنټیکټ پکار دی. که تاسو د دې باوجود په دې کنډیشنز کې خپل ډاکټر ته خپل ماشوم نه ښایئ نو ډېر هغې ته به ډېر زیات نقصان د دې نه رسي. اوس راځو د دې کور کې تاسو څه کولی شئ چې دا تاسو د دې علاج شروع کوئ. نو که دا پوینټس په ماشومانو کې نه وي کوم چې ما تاسو ته ووایې نو بیا تاسو داسې وکړئ چې ORS نه شروعات وکړئ. ORS لازمي سٹارټ کوئ چې کله هم ماشوم دست کوي یا الټی کوي نو ORS لازمي ورکوئ. ORS کې نمکیات دي چونکې په دست کې او په الټو کې نمکیات انتهایی ضایع کیږي، سپیشلی په دست کې، نو هغه ریپلیس کول ډیر زیات ضروری وي. مطلب چې تاسو ول نمکیاتو د اوبه ورکوئ نو هغه سره دغه واپس کیږي او ماشوم د خطرې نه بهر وځي. نو که ستاسو ماشوم پر اسکه د کال نه کم عمر وي یا د 10 کیلو نه دغه وزن کم وي نو تاسو د هر دست یا د هرې الټۍ نه پس هغه ته 50 نه والا 100 ml پورې ORS والا اوبه ورکولی شئ. که فرض که لږې کړي وي نو تاسو 50 ml نه شروعات کولی شئ، که ډېر زیات کوي نو 100 ml پورې تللی شئ. خو دا یو خبره ډېره زیاته ضروري ده چې دا به تاسو د 500 ml نه په یو پوره ورځ کې دا نه اکسیډ کوئ، یعنی پر 24 hours به دا 500 ml چې کم لیمټ دی دا به تاسو د دې نه زیاتوئ نه ټول چې راجمع شي. دویمه خبره دا ده که فرض که ستاسو د ماشوم وزن د 10 کیلو نه زیات وي او د هغه یا عمر د کال نه زیات وي نو تاسو ORS د 100 ml نه والا د 200 ml پورې ورکولی شئ د هر دست او د هر الټو نه پس. دا انتهایی ضروری دی. نو چې کم وینه په دست یا په الټو کې کم طاقت ځي یا کم نمکیات ضایع کیږي نو چې هغه تاسو تر څو پورې واپس ورکوئ نو ستاسو ماشوم ته نقصان نشي رسېدی. یو دوایي ده چې هغه د زنک ورته ویل کیږي، په مختلف نومونو باندې راځي لکه زنکټ اوډي شوه یا داسې نور مختلف قسم کمپنۍ جوړي. نو هغه دوایي تاسو ورکولی شئ. که فرض که ستاسو د ماشوم عمر د 6 میاشتو نه کم وي نو تاسو نیمه چمچ روزانه ورکولی شئ. دا د 10 نه والا د 14 ورځو پورې لازمي ورکول پکار وي. که فرض که د ماشوم دست وغیره ټیک شي او دست 3 ورځې پس ټیک شو، 4 ورځې پس ټیک شو، تاسو بیا د هغې باوجود هم دا زنک چې کوم سپلیمنټس دي هغه د 10 نه والا د 14 ورځو پورې جاري وساتئ. که انکیس تاسو د ماشوم ایج د 6 میاشتو نه زیات وي نو تاسو ورته یو روغه چمچ ورکوئ. په یو چمچ کې 20 ملي ګرام راځي نو تاسو یو روغه چمچ ورکوئ او هغه ډیلی ورکوئ د 10 نه والا د 14 ورځو پورې. د زنک صرف په دغه کم ټایم کې چې خېټه خراب وي صرف دغه ټایم کې د دې فایده نه وي، بلکې فردر بعد کې
نیکسٹ مطلب چې کم اپیسوډز دي هغه هم کنټرول کوي. یعنی مستقبل کې ستاسو د ماشوم چې کمی کولمې دي د هغې فنکشن ښه کوي او هغوی ته فردر بیا دستونه چې کم دي د هغې هغه چې کم اپیسوډز دي نو هغه به کم وي. یو بل اهم کار چې هغه تاسو کولی شئ ماشومانو ته تاسو پروبایوټکس ورکولی شئ. پروبایوټکس په مختلف قسم نومونو باندې میلاویږي. انټیروجرمینا، انفلورساشی، بی فلورساشی دا ټول چې کوم دي دا پروبایوټکس دي. نو پروبایوټکس هم تاسو د 15 ورځو لپاره ورکولی شئ. په دې کې بس خبره دا ده چې انټي بایوټکس موږ ورکولی شو کو نشو ورکولی. نو اول خبره خو دا ده که ستاسو د ماشوم طبیعت ډیر زیات خراب وي، ډیر کمزوري وي، تبه ورسره کیږي، نو بهتره خو دا ده چې تاسو ډاکټر ته وښایئ او انټي بایوټک هغه شروع کړي. کو هر لوز موشن کې تاسو انټي بایوټک ورکوئ او ضرورت نه وي نو ستاسو دپاره هم نه ده ښه او دغه میډیسن چې دی بیا دغې ته ریزسټنس هم پیدا کیږي. نو ان نیسسریلی انټي بایوټک اوایډ کړئ ځکه چې کله هم خېټه خرابیږي نو 80% کیسز چې کوم دي هغه وایرل کیسز کې کیږي. نو دا 80% وایرل کیسز دي نو په وایرس باندې چونکې انټي بایوټکس کار نه کوي نو انټي بایوټکس ورکول اکثر داسې ټایم کې څه فایده نه وي، څه رول نه وي، یعنی ایکسټرا د هغې هغه ضایع کېده دي او ریزسټنس زیاتول دي. یو بل ډیره اهم خبره چې په خېټې خرابېدو ټایم کې یا داسې بیماري لګېدلې وي نو په هغې کې تاسو څه کولی شئ؟ کور کې خوراک کم یو ورکولی شئ. دا ډیر اهم سوال دی چې ټول پیرنټس دا تپوس کوي. نو په دغه ټایم کې تاسو دا کولی شئ چې یو خو ماشومانو ته مرچ مثالې ډیر زیات سالډ ډایټس لکه غوښې وغیره دا اوایډ کوئ لږ ټایم دپاره. اور بوایلډ رایس یعنی کله چې تاسو چاولې سپینې چاولې ساده پخې کړئ هغې کې مسته میلاو کړئ، دهی میلاو کړئ او هغه مکس کړئ، کچړي ټایپ ته جوړ شي هغه ورکولی شئ. بنانا چې دا هغه ورکولی شئ. په دې ټایم کې تاسو ته کم څیزونه اوایډ کول پکار دي. ګوره چې کله لوز موشن وي او کو الټی وي دې ټایم کې تاسو ته پیپسی شو، سپرایټ شو، کولډ ډرنکس شو، دا تاسو ته بالکل اوایډ کول پکار دي. ډیر خلک روح افزا شربت جوړ کړي هغه ورته ورکوي ماشومانو ته، دا هم ډیره غلطه طریقه ده. نو په دې ټایم کې هر قسم سنتیټک پروډکټس کوم چې په بازار کې جوړیږي هغه اوایډ کوئ. چې ډیر ښه څیز تاسو ورکولی شئ هغه صرف ORS دی او د ORS هم خپل فارمز راځي کوم ته چې د ماشومانو ORS، لو اسمولر ORS، پیډیټرال ORS یا پیډیټرال لیکوډ په دې فارمز کې راځي. نو کومه طریقه چې تاسو ته ما وښول دا په دغه طریقه باندې ورکوئ او ماشوم بار بار ګورئ چې هغه ډینجرس ساینس ته لاړ نه شي. خط نشانونه دي هغه پکې نه وي. خطرناک نشانونه څه دي؟ تش امتیاز کمیده، د ماشوم سترګې بالکل ډیپ یعنی ور پریوته، د ماشوم چې کم سکن دی خو چونکې هغې باندې به تاسو نه پوهیږئ هغه به ډاکټر ګوري، دغه پکې هم یو ساین دی. د دې نه علاوه کو انکیس ماشوم چې دی هغه ډیر زیات الټی کوي څه هم ورکې هغه واپس رارتئ نو تاسو ته بهتره خبره دا ده چې تاسو خپل چلډرن سپیشلیست سره کنټیکټ وکړئ. اور د دې نه علاوه کو پرس که ستاسو ماشوم هر ټایم اوده وي او یعنی هر لوز موشن الټو نه پس هغه بالکل بې حاله دی، بې جانه دی، نو فوراً تاسو ته د خپل ډاکټر سره کنټیکټ پکار دی. ځکه که تاسو فوراً د دې علاجونه کوئ نو دا لوز موشن ډیر خطرناک څیز دی سپیشلی د ماشومانو دپاره او ماشومان ډیر زر افیکټ کوي. یعنی ګنټه مخکې به ماشوم بالکل ستا سره په کور کې وي، ګنټه پس هغه به هاسپټل کې بې هوشه پروت وي. نو د دې د وجې نه دا لایټ ماخلی کله هم ستاسو ماشوم ته داسې پرابلم وي نو فوراً تاسو د خپل چلډرن سپیشلیست سره کنټیکټ کولی شئ اور ماشوم ځان سره بوځئ چې هغوی ایګزامین کوي چې آیا د کې د اوبو کمی څومره راغلی دی او د ته اوس څومره ورکول پکار دي دې ټایم کې، او آیا په دې کې د انټي بایوټک ضرورت شته یا نشته، آیا دته د ډریپ لګولو ضرورت شته یا نشته. د خپل ماشوم د خپل صحت ډیر خیال ساتئ. ډیره مننه. د الله په امان.